لکه مشهور یو واقع ده چې یو کس یو کم سل مرګونه کړي وو، لکه رال چې الله خو به د دې تپوس کوي، د دې نه توبه ایستل پکار دي. نو پړه کې خو د توبې چې دی احساس پیدا شو، خو چا نه تپوس وکړي، چا ورته ویل لکه پلان کې کلي ته لاړ شه، هلته یو بزرګ دی، یو عالم دی، هغه ته لاړ شه، هغه نه تپوس دغه رنګ یو کم سل مرګونه مې کړي دي، اوس توبه وباسم څه صورت حال دی، څه طریقې سره توبه وباسم، څنګه توبه وباسم، الله به زما توبه قبوله کړي که قبوله به نه کړي. نو هلته چې لاړې هغه ته چې کله ورته خبره وکړه یو کم سل مرګونه مې کړي دي، اوس توبه وباسم، نو هغه ورته غوسه شو، ستا چېرته ته خو غره کې ستا چېرته الله وایي توبه قبلوي، تا خو ظالمو دومره ظلمونه کړي دي، ته خو جهنمي د جهنم منځ ته به ورلوېږي، که مرګ در راغی به جهنمي به وي. د سختې خبرې ورته وکړلې، هغه ویل چې راشه سمې یو کم سل کړي، دا سره پوره کړه، دا سینچري پکې ووهه، هلک په کرکټ او په دغو کې سینچري وهغه، زه به راشه په دې مرګونو کې به سینچري ووهمه، نو راشه سینچري پکې وسوئ برابر کړه. بیا ورته را روان شو، احساس ورسره چا ورته ویل لکه پلانکي ځای کې یو عالم دی، یو بزرګ دی، هلته کې لاړ شي، کېدای شي هغه درته څه طریقې وښیي. نو هلته کې دی اوس انما الاعمال بالنیات، هغه زړه کې اخلاص و په صحیح هغه صدق سره توبه ایستله. نو چې کله په دغه ارادې سره هلته روان شو، نو په لار کې ورته مرګ راغی. اوس لار کې چې مرګ راغی، د دې کوم کلي نه چې روان شوی دی دې طرف ته نږدې دی، او دې کوم کلي ته چې ځي د توبه وباسي دغه کلي کې جدا دی، د رحمت فرښتې هم راغلی او د عذاب فرښتې هم راغلي. یو وایي دا روحي منګو د رحمت فرښتې وایي دا روحي منګه وړو، دا خو د توبې په ارادې سره روان شو، انما الاعمال بالنیت، الله توبه قبلوي که نه، توبې په ارادې سره روان شو. او نورو ته عذاب فرښتې چې نه دی خو فسادي دی، د خو دومره فسادات کړي دي، د خو دومره قتلونه کړي بې ګناه، او اوس دغلته کې چې دی په دې ځای کې وفات شو، دا به د سر یو سړی مرګونه کې به توبې وباسي. اوس د دې دا حالت خو الله جل شانه ویني، نو الله جل شانه د طرف نه تعارض وشو، ځمکه چې دی ناف کوي، که دی دا کوم کلي نه روان، دا کوم ځای کې وفات شوی دی، د کوم کلي نه روان شوی که دې طرف ته نږدې د عذاب فرښتې دي چې دی دا روح دې ویسي، او که د رحمت دی کم کلي ته چې تلو توبې ایستله دغه طرف ته نږدې، نو بیا د رحمت فرښتې دا روح ویسي. نو چې کله ناف کېدو، نو دی خو حقیقت کې د دې کم کلي نه روان شوی دې طرف ته نږدې دی، الله جل شانه رحم ورته متوجه شو، الله جل شانه د ځمکه لږ راټوله کړه کم طرف ته چې تلو، نو چې ناف کړله پرې ځمکه، نو هغه کم کلي ته چې تلو هغه فاصله لږه وختله، نو د رحمت فرښتو ته وګوره موږ درته وایو که نه، نو الله جل شانه پرې رحم وشو، نو هغه د رحمت فرښتو ته چې دی روح ویوړو، د الله رحم پرې وشو. نو اوس اخره خاتمه څومره فسادات دي کړي وو، اخره خاتمه الله جل شانه په ایمان کړله. او بلعام ابن باعورا په بني اسرائیلو کې لوی بزرګ تیر شوی دی، ټول عمر یې چې دی په یو غار کې تیر کړی وو، رهبانیت یې اختیار کړی وو چې په هغه شریعتونو کې رهبانیت جایز وو، دې شریعت کې رهبانیت ناجایز دی. نو هغه رهبانیت اختیار کړی وو، لوی بزرګ ټول عمر یې په عبادت او د الله جل شانه په حمد و ثنا کې تیر کړی وو، خو چې اخره خاتمه ایمان کی قسمت نه وو، نو اخري وخت کې چې دی د کفر کلمې وویل او د دنیا نه چې دی بې ایمانه لاړی، نو ټول عمر هغه هر څه چې دی هغه ضایع شو. نو الله جل فرمایي یشاء یرحمکم او یشاء یعذبکم، کو چاته مې خوښ شي رحمت پرې وکړم او کو چاته مې خوښ شي عذاب وکړم.